سهیل اپریدي چې دی هغه د کراچۍ په دوره باندې تللی دی. نو ځینې کسانو په هغه پسې پوسټونه کړي دي. یو کس پسې پوسټ کړی دی وایي خیبر پښتونخوا چې دا هغه مسلحستان چې دی دا جوړ شوی دی. وزیر اعلی چې زموږ کوم دی سهیل اپریدي نو هغه د خپل لښکر سره د کراچۍ فتح کېدو دپاره چې دی روان شوی دی. اوس خو هغه کراچۍ ته رسېدلی دی. خو ځینې کسان پسې دا قسمه پوسټونه کوي. نو د ده دا پوسټ چې دی دته موږ صحیح وایو چې دې له دا کارونه چې دي دا نه دي کول پکار. خو که ده په مریم نواز پسې دا قسمه پوسټ کړی بل لا ده د تکلیف پسې رسېدلی په هغې باندې هم بحث کوو. خو دا کم کسان چې وایي دی کراچۍ ته تللی یا لاهور ته تللی نو دی خو په ملک کې دننه چې دی دوره کوي او خپل عوامو خواله چې دی هغې له ځي. خو که تاسو مریم نواز وګورئ نو هغه وي آی پي پروټوکول کې چې دی هغه دوبۍ ته تللې ده، جاپان ته تللې، دغه شان د نورو ملکونو دورو باندې چې ده هغه تللې ده. خو د هغې خلاف چې دی یو تن پوسټ نه دی کړی چې هغه د عوامو روپۍ دي او هغه راخلي او هغه ځي. که تاسو سهیل اپریدي وګورئ نو هغه د مسافرو په عام جاز کې تللی دی. داسې نه دی کړی چې ځان له خصوصي جاز چې دی هغه کړی په خصوصي جاز کې تللی. د عوامو سره چې دی په هغې کې په جاز کې تللی دی. هلته کې هلته په ایرپورټ کې کوز شوی دی، ښه په لینډ کې ولاړ دی، بې لینډ هم نه دی تللی. تصویران چې دي دا یې راغلي دي یا په لینډ کې بې لینډه خو لکه وزیر اعلی دی هغه بې لینډه لاړ شي هم څه خبره نه ده. خو نه بیا هم د خلکو سره په لینډ کې ولاړ دی. دغه شانتې که تاسو وګورئ هلته کې د عوامو سره چې دی هلته یو ځای میلاویږي. عوام چې دی هغه سره تصویران هم وکاږه د عوامو په منځ کې چې دی هغه ولاړ دی. نو تکلیف چې دی دا دې ته د دغه نه رسېدلی دی چې دی څنګه د عوامو په منځ کې چې دی دا ودرېږي. مریم نواز چې دی هغه نه ودرېږي، بلاول بټو چې دی دا نه ودرېږي. نو دا قسمه خلک چې دی دا پسې پوسټونه کوي. ځینې کسان وایي دا شوبازي کوي. دا شوبازي چې دا د مریم نواز وکړي، دا چې دی دا بلاول دی وکړي، دغه شانتې دا نور چې دي دې دغه وکړي چې د عوامو په منځ کې وګرځي چې د عوامو دا روپۍ چې دي دا بچت شي چې به د پروټوکولو د دې دا روپۍ چې دی دا نه خرچه کېږي. خو دې ته تکلیف خالي د دغه یو شي نه دی چې دی د عوامو په منځ کې چې دی څنګه ګرځي. تاسو راسره خپل رایه چې دی هغه لازم شریک کړئ.